نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. دا سورة نحل پنځم رکوع دا او 14مه سپاره ده. الله سبحانه وتعالى په دې آیاتونو کې فرمایي چې وقال الذين او ویل هغه خلقو اشرکو کوم چې شرک وکړو لو شاء الله کچری غوښته الله ما عبدنا من دونه نو موږ عبادت نو کړي سوا د الله نه د بل چا من شيء د سسیز د بل سسیز نحنو مو ولا آباؤنا او نو زمون مور او پلار نیکو ولا حرمنا او نو بمون حرام کړیو من دونه د حکم نه بغیر من شيء سسیز كذلك فعل الذين هم دغشان کړیو هغه خلکو چې من قبلهم لدوین وړاندې وو فهل على الرسل پس آیا د رسولانو په ذمه سنور هم شته الا البلاغ المبین سوای د تبلیغ ښکارانه. ګوره د کافران دومره یعنی په هر چیز کې غور و فکر کوي کنه چې دوی ته مسلمانان او الله په قرآن کې ځای په ځای فرمایلی دي پیغمبران هم دا وایي چې د الله د ارادې نه بغیر هېڅ څیز نه کېږي. نو دوی هم هغه نقطه اوس رانیولې ده که چېرې الله غوښتي وي نو موږ واړو بس د خدای نه بغیر دا بل د بل چا عبادت نه وی کړی. نو دا یعنې الله غوښتي دي نو دا مونږ داسې کوو او نه به زمونږ وایي پلار نیکه دا شی کړی وی. خو د دې مطلب دا دی چې الله زمونږ په دې کار باندې راضي دی. وګوره ورته کوم خبره کوم خوا ځان له تاو راتاو کا شیطان ته هغه نوراني جالې ورته داسې ورخور کړی دی که نه چې ته هغه خپل عمل ډېر ښه ښکاري او وایي دا الله چې کوم دی نو وایي مونږ یعنې په دې باندې راوستي وو کنې مونږ به دا کار وایي نو کړی او نه به زمونږ پلارانو نیکیان هم کړی دی او نه به مو دا چې کوم حرام حلالو دا کیسه مونږ جوړه کړې ده د بوتانو دپاره عبادت یا څه نور څه نو وایي دا کارونه به مونږ نه وی کړی. نو الله پاک ورته مختصرا فرمایل چې تاسې خو دا ټول امت یعنې ټولو خلکو کوم امت ته چې کوم پیغمبر بیان کړی دی تبلیغ ورته کړی دی ای وله دا جواب ورکړی دی. نو آیا په رسولانو باندې د سیوای د رسولو نه بل څه خبره شته نشته. بس پیغمبرانو خپل حق ادا کو او هغوی ته هغه خبره ورسوله د الله حکم یې ورته واورولو. اوس منل او نه منل دا دغه انسان کار دی. الله به په دې باندې دی رانیسي. دا جنت او دوزخ خاص خو نه دی که نه هم په دغه اراده باندې دی او په دغه کار باندې دی په دغه غور و فکر باندې دی چې دل الله پاک ذهن عقل فکر ورکړی دی او د ولې هغه استعمال نه کوو. اوس الله پاک فرمایي ولقد بعثنا او بېشکه مونږ لیږلی دی فی کل امة رسولا هر یو امت ته رسول یو پیغمبر ان اعبدوا الله چې عبادت کوي د الله پاک وجتنبوا الطاغوت او ځان ساتي لبوتانو نه او د شیطان نه د شیطان د وسوسو نه
او د بوتانو د عبادت نه ځان ساتي د یو الله عبادت کوي فمنهم من هدى الله فزن الذين هغه سوکو چې ورته هدایت کړی دی الله پاک ومنهم من او زن الذين هغه سوکو حقت عليه الضلاله چې ثابت شوی وا په هغه باندې گمراهی فسیروا فی الارض پس وګرځئ پس مکه کې فانظروا او پس وګورئ کیف کان څنګه شو عاقبت المکذبین انجام د دروغ غنونکو خلقو یعنی د کافرانو چا چې د پیغمبرانو خبره دروغ وګڼله او د الله کلام ته غوږ کې نه خودو او پای کې غور او فکر نکو نو دا غي انجام ډیر خراب شو او تاسو یې پزمکه کې ګوري ګرځي او دا آثار قدیمه ویني چې دلته خارونه آبادو هغه خارونه په خپل چتونو باندې یعنی لاندې پراته دي او څوک پکې سوسیږي نه خلک پکې ریږي بیا الله پاک فرمایي ان تحرس کچره ته خواهش وکړي یعنی تر دې خبره هرسو ساتي علی هداهم پس ملارا دراوستو د دوی چې دوی ته هدایت ملوشي فإن الله پس بشک الله سبحانه وتعالى چې دی لا يهدي لا رنخي هدایت نه کوي من يضل هغه چاته کوم چې هغه گمراه کړي وما لهم من ناصرين او نشته دی د دوی څوک مددگار نو الله پاک څوک یعنی نه گمراه کوي خدا هغه د خپل ضد او د عناد د وجه نه چې کار لار ورته کار شي او دای ته حقیقت معلوم شي او دای بیا په خپل ضد باندې ټینګ ولاړ وي یا د دنیا د منفعت لپاره یا د دنیا د فائدې لپاره چې د بوتانو نه بددي ټولونه کړي او پاغي باندې به پیسې راغونډولې د دې د وجه نه داغي د عبادت نه دی نه وړي خو ته پته و چې دا نه حق کار دی اندوانو ته خپتر چې شرک نشتا هغه یې وایي شرک نشته وی الله یوازې دی خو بیا پکې خبر راتاو کی چې نه دا دلته کې دی کې دا الله تجلیات راځي او دا راځي او هغه راځي او بس دا ولی چلته بیا منظر ته سوځي د دې هغه بتخانه ته بیا سوځي بیا باغ ته پیسې سوق ور کوي پیو چيلي او ګډان مو سوکړي او دا لنګرونه او دا هغه به څنګه چلیږي د دې لپاره هغه نفیم کوي او اثبات هم کوي نفیم کوي او اثبات هم کوي یو ځکه نفیو کې چې نه دا خدای سره څوک شریک نشته نو بیا وایي چې نه دا خدای خوښ کړی وي چې خلق باندې کېږي نه دوی ټول ته حقیقت معلوم دی حقیقت بیانوي نه خپل خلقو ته چې دوی منې شي منې کوي نه الله سبحانه وتعالى بیا فرمایي واقسموا بالله او دوی قسمونه خوري په الله باندې جهد ایمانهم سخت قسمونه لا يبعث الله چې نه برا پاسوي الله سبحانه وتعالى من يموت څوک چې مړ شوي دي ګوره دوی وایي قسم په خدای چې خدای پاک به دا راپانه سي ایو کافر راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو داسې اډو کې چرته ځمکه کې ډېر پوس غونته اډو کې کتلو او هغه داسې ویری جوړو هغه اډو کې اوري جوړو په خپل لاس کې وای دا به خدای پاک بیا ژوند نه کوي وای زه خو نه منم الله وته یوم دا به خدای پاک ژوند نه کوي او تاسو هم خدای ژوند نه کوي خو بیا بل ته پته ولګي بلا ولنا وعدا عليه حقا وعده دا هغه په ذمہ رښتینی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي هغه د ناپوهتیانا کار اخلي څوک به علمانه کار اخلي او څوک علم پټي عالمان علم پټي کوم عالمان چې حقیقت خبره خپل یعنی تابعین او خلق ته نه کوي چې کوم د دې متبعين خلق دي ایته گمراه کون خبره کوي نیمه خبره ته پټي او نیمه ورته سرګندای
د خپل مال او دولت او د شهرت لپاره او د عزت او د دولت لپاره. او ډیر خلک ناپوه وي، بس هغه په خبرو باندې بس عملو کوي، بس مونږ ته خدای عالمان داسې خبره کوي، بس مونږ بیا بنونو. نو بیا به خدای پاک دا دواړه طبقې ورواچي، هم به د عالمان ورواچي چې کوم ګمراه عالمان دي، او هم د دوی متبعین به الله پاک ورواچي، او دوی به بیا په دوزخ کې جګړې کوي چې تاسو خو مونږ ته وینو، تاسو خو د خدای ظالمان، اوس مونږ هم سره راغی، نو اوس ته مونږ مدد خو کوي که نه، وایي مونږ ځان مدد نشو کولی، تاسو څه مدد کوو. بیا به شیطان له لاړ شي، شیطان ته به دا خبره وکړي چې ظالمانو تا خو مونږ ته ډېر باغونه ښولي وو چې داسې چل به یو دا ټول دروغ دي او خوا دی خوا، اوس زمونږ څه مدد وکړه. ورته وایي زه په خپله دغه یم، مخکې تېر شو چې الله تاسو سره کوم واده کړی و هغه حق شوه، صحیح شو، تاسو راغئ جهنم ته، او چې چا ومنله د پیغمبرانو خبره هغه لاره جنت ته، او ما چې تاسو سره واده کړی مې دروغ ویلي وو درته، ما خوا ته ځان ملګري جوړو ظالمانو، صفا وینا به ورته وکړي. زه وایي خپل کار کوئ، اوس زه ستاسو هېڅ مدد نشم کولی، زه ځان څه نشم کولی، ستاسو به څه وکړم، انکار به چې وکړي، دوی به هم زړونه وچوي په پړکه. نو بیا به دوی وایي چې آس کاش چې مونږ بیا یو پیره دنیا ته لاړ شو، ستاسو به بیا اتباع نه کوو. الله ورته بیا دنیا ته تلل نشته، بس. الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي لیبین لهم چې واضح کړي په دوی باندې الذي هغه خبره یختلفون فيه چې دوی اختلاف کولو په هغې کې، وليعلم الذين او چې پوه شي هغه خلک کفروا چې کافران دي، انهم كانوا کاذبین چې بېشکه دوی کافرانو او دروغ وي، دا دروغجنو. انما قولنا بشکا زمون وینا لشیء یو سیستا اذا اردناه ارا چې مو د دې اراده وکړو ان نقول له كن فيكون، نو مون وایو هغه ته چې شا نو هغه شي. الله سبحانه وتعالی اوس د خپل حکم ذکر فرمایي چې الله پاک وایي چې زه یو کار ته وایم چې شبس هغه بس موجود شي. علماء لیکلي کن دا دوه ټکي دي، کاف نون، وایي کاف لا نون سره یو ځای شوي نه چې الله پاک وفرمایي یو څیز ته چې شا، نو هغه کاف سره نون لا یو ځای شوي نه چې بیا په وجود کې راغلي وي. دا ټول کائنات داسې. الله پاک بیا مخکې فرمایي والذین هاجروا فی سبیل الله، او کوم خلکو چې والذین هاجروا او کوم خلکو چې هجرت وکړو فی الله الله د پاره، من بعد پس لدینا ما ظلمو چې دوی ظلم چې په دوی ظلم وشو، لنبوئ انهم خامخاب مون دوی له ځای ورکړو فی الدنیا حسنه، په دنیا کې ښه، ولا اجر الاخرة اکبر، او اجر د آخرت ډیر لوی دی، لو کانوا یعلمون کاش هغه خلق پوهېدې. دلته الله په ګوره د هجرت ډیر لوی ثواب ښودلی دی، خو د هجرت ډیر قسمونه دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث شریف نقل کوي، بخاری شریف کې لومبه حدیث مبارک دی چې پای کې فرمایي چې چا د کوم سیز د پاره مې هجرت کو هغه داغه هجرت داغه د پاره دی، بس چا چې د مال او دولت د پاره هجرت کو نو زه د هجرت د مال او دولت د پاره دی. کچا د خزې د پاره هجرت کو چې یو ځای کې خزه خو خشوا وغي په سلاړو او الته رهایش اختیار کو او بیا هغه ته پیسې وګټلې او هغه رشته وکا، نو د هجرت داغه لپاره شو. او چا چې د الله د دین لپاره هجرت کو، داغه د نصرت لپاره یا د کافرانو نه د عذاب د ورکولو د بچ کېدو یا د خپل دین د بچ کولو لپاره هجرت کو، چې په یو علاقه کې د کفر غلبه وي او څوک دین ته نه پریږدي، عبادت ته نه پریږدي، او د هغه ځای نه هجرت په دې وجه باندې وکړي چې زه خپل دین بچ کم او د الله سبحانه وتعالی یعنی دین بل ځای کې خپل قائم وساتما.
څنګه چې اصحاب کهف د ظلم نه او دغه نه راغ او یو غار کې دغه شو الله پاک 309 کال چې کوم دی رپای کې دغه نو دا هجرت د الله په نسبت چې کوم دی نو دغه څنګه چې د مدینه منورې تر صحابه کرامو هجرت کو دا غي نه مخکې حبشې ته هجرت کړو ابراهيم عليه السلام هجرت کړو دغه شانت ډیرو پیغمبرانو هجرت کړو موسی عليه السلام دا مصر نه دغه تک کنعان ته هجرت کړو د یری دینه چې ورته ویل شي ستاره دغه مرکې یو ستاره لاس چې کوم قتل شي دای په بدله کې د سر د جان خطر پیدا شو نو دغه هجرت باندې به تاسو ته دغه ملاویږي او دا چې کوم هجرتونه تاسو د دنیا د پاره کړی نو بس داغي انما الاعمال بالنیات تاسو د نیتونو مطابق به تاسو دغه سله ملاویږي اوس الله پاک د هجرت سره به اوسو خبري شرط لګولې دی هغه خبرې دادي الذين صبروا كم خلق چې صبر وکړو وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې توکل وکړو یعنی بروسه وی په دې باندې چې الله سبحانه وتعالى به ما اغل تکي پالي زه خو د خپل وطن کور او دغه د الله د پاره پریدم د الله د دین د خاطر د پاره پریدم د مال دولت او د بل څه د پاره نه پریدم نو یو خدای چې د پاغه التخو اول د کافرانو پاغه دغه باندې مصیبتونو باندې او پاغه ظلم باندې څنګه چې په مکه معظمه کې دیار لسکال صحابه ډېر سختې تیری کی بیا د اغیره پس هغه د هجرت کړي دي چې کله بالکل الته اوسېدل ګران شو او کافرانو دی بالکل پارام نه پرې خو او د مرګ اراده د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه وکا نو بیا هغه د هجرت وکړو نو اول هغه صبر وکړو په والو پټکولو په هر کې سم ظلم په لوګو په تندو او د هغه پس توکل او باور او په الله باندې او مدینه منورې تراغه نو بیا هم سموده یعنی ډیر زیات په مشقت سره د ودري سلور کال تر جنگ خیبر پوری مسلمانانو ډیر زیات په مشقت وخت تیر کړی دی ځکه چې درې ورځې یو کور کې بس پخلې نه کېدو او عائشه بی فرمایي چې یو میاش به ختم شو بل میاش براغه زمون په کور کې بلوګي یعنی اور به بل نشو نو چا تاسو که تاسو گزاره پسوا وي په دوه تورو سيزونو باندې کجورو باندې او په وبو باندې کجوري خو وي بس کجوره به خړ ورپسې به وبوس کړي بس ګېډه ته نور د غنم دانا د اوربشي دانا دا ورتل ترکاری وغیرہ بنتل ریجی چاول ماول دا شیزونه بنتل دا اوس چې مونږ کوم خوراکونه کوو دا خو مونږ ډیر زیات یعنی اسراف کوو یو قسم دا زمانه په حساب سره دا درې ټیم روټه په اسلام کې ورشته نه زیات نه زیات دوه ټیمه کله صحابه ټول به تقریبا یو ټیم روټه بخورا زیات تر سار بندا سے خاص نو بس دغه ماقام به روټه خوړا یا بس یو دلته کې الله پاک فرمایي دو خبرې دي سره ذکر فرمایي الذين صبروا چې چا صبر کو د الله د دین د پاره په دغه باندې وعلى ربهم يتوکلون او بیا چې کله د خپل مقام روانې دو هجرت کولو نو په الله باندې باور او توکل وکړو او د عزت الله وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي او ندی لګلی مون پیغمبران لتا نه وړاندې اے محمد صلی الله علیه وسلم الا رجالا مگر سړي نوحي الیهم وہی برالی گلمون اغوی طرف تھا فاسألو اہل الذکر فاستفوس اکڑی دا عالمانونا ان کنتم تعلمون کچر تاسو ان کنتم لا تعلمون کچر تاسو نپوہے گئی یعنی که تاسو ته صحیح پتہ نینو دا عالمانونا تپوسو کئی چې الله سبحانه وتعالی چې څومره پیغمبران را لېږلي نو هغه په سړو کې را لېږلي رجال په خزو کې خدای پاک پیغمبر نه را لېږلی دا یاد ساتئ بالبینات په دلیلونو والزبر او کتابونو سره وانزلنا الیک الذکر او نازل کړو مونږه ستا طرف ته دا قرآن پاک لتبینا للناس چې ته بیان کړي خلکو ته ما نزل الیهم هغه څه چې نازل کړي شو د دوی طرف ته ولعلهم يتفکرون او چې دوی غور او فکر وکړي یعنی دا قرآن د غور او د فکر کتاب دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله قرآن شریف وایي نو داسې په بې پروایه مو وایئ، تاسو په دې کې غور او فکر کوئ. دا نه چې بس زر د تلاوت وکړو ثواب خو ته میلاو شو خو تا ته به د دې نه فایده نه میلاوېږي. ولې چې ته پکې غور او فکر نه کوې، بس لکه رړندو کړو باندې تلاوت دې وکړو بس غر 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 ځان خلاص کړو، هلکه دا په دې ټایم باندې دا صورت ووایه او په دې ټایم باندې دا صورت ووایه، تا باندې به د رزق فراحي راځي، تا باندې به دا راځي، تا باندې دا به ټیک ته راځي خو تا ته به هدایت نه میلاوېږي. هدایت به نه میلاوېږي چې ته کله غور او فکر په دې کې کوې. دا په معنی سره دی چې ته په فکر نو غور او فکر به کوې که نه، چې ته په فکر نو ته به په دې کې څه غور او فکر وکړې. ته ما ته دا ووایه ده افامن الذین مکروا السیئات، آیا بېیرې شول هغه کومو چې تدبیرونه وکړل بد، ان یخسفه چې نه باسي الله بهم الارض دوی په ځمکه کې، او یأتیهم العذاب یا راشي په دوی باندې عذاب د الله سبحانه وتعالی من حیث لا یشعرون، کم ځای نه چې دوی ته خبر هم نه وي. یعنی داسې طرف نه په دوی باندې بیا داسې عذاب به راشي چې دوی ته پته مو نه لګي او الله عذاب به راشي. دا اوس چې کوم عذابونه راځي، کرونا راغه، زه ځان خو څو خلاص کې دویم کال دی، سن 2019 نه شروع شوی 2021 نن دا د جون میاشت روانه ده، تقریبا اتم تاریخ دی. اوس سوچ تاسو وکړئ چې الله یو داسې وایرس باندې دا ټول مخلوقات د ټولې دنیا رانیولي دي چې ښکاري نه، او هر سړی د بل نه تښتي، هر سړي سیز باندې بندیز لګېدلی دی، بنګلې او بلډینګونه او بازارونه ټول خالی شو، برباد شو. په ټوله دنیا باندې وبا راغلی ده. د الله سبحانه وتعالی وبا بیا د هغه طرف نه راځي چې چا ګمان هم نه وي. اچانک زلزله راشي، اچانک سیلاب راشي، اچانک ملخان راشي، فصلونه ټول خوري، بارانونه الله بند کی، بیا خلک وبوره پاره چغي وي. دا اوس وګوره په سند کې خلک چغي وي، په پنجاب کې چغي وي، په پښتونخوا او په بلوچستان کې هر یو سره وي اوبه نشته اوبه نشته. بیا چې کله اوبه ډېرې شي نو بیا ملخان راشي نو فصلونه ترې وخوري. د الله عذابونه به د هغه طرف نه وي راځي چې وایي دوی ته به خبر هم نه وي. او یاخذهم فی تقلبهم، یا هغه اونیسي دوی لره په تګ راتګ کې د دوی، فما هم بمعجزین، پس نه دي دوی عاجزه کوونکي. یعنی دی الله سبحانه وتعالی لره او د هغه عذابونه خو ځان نه لرې کولی نه شي که نه، او نه عاجزه کولی شي. او یاخذهم علی تخوف، یا هغه اونیسي دوی د یری په حالت کې، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس بېشک ستاسو رب ډېر مهربان رحم کوونکی دی. اوس په افغانستان کې جګړه روانه، هر سړی د شپې په آرام د کېدی نه شي، په آرام باندې څوک خوب نه شي کولی. کوم ځای چې د الله حکمونه او دغه کېږي، کوم ځای غله ډېر دي، ډاکوان ډېر دي، هغلته به څوک نه شي د شپې خوب نه شي کولی، ټوله شپه څوکیدارۍ کوي او د ورځې مزدورۍ کوي، او کني بیا مزدوري پرېښي، بیا ترې مزدوري کوم ځای کېږي چې د شپې چا شپه نوه کړې وي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې اولم یرو، آیا نه دي کتلي دوی الی ما خلق الله، طرف د هغه څه چې پیدا کړي دي الله سبحانه وتعالی من شیء لسیزوننا یتفیع ظلاله عن الیمین والشمائل، چې ګرځي سوري د هغې لخي طرف نه او لګس طرف نه، سجدا لله، سجده کوونکي الله سبحانه وتعالی ته. تاسو کتلی دي که نه؟ د خپلو سورو ته وګورئ که نه، چې په سار کې زمونږ سوری داسې الله ته په سجده په ځمکه پروت وي، او په غرمه کې بلکل په نیغ په ځمکه باندې پروت وي، او په ماسپښین او په سحر کې بیا مازدیګر کې د دې مخې چې کله نور زیات شي نو داسې زمونږ سوری په دې بل اړخ پروت وي. چا ته پروت وي؟ په ځمکه باندې الله ته.
الله پاک فرمایي وي که تاسو کافرانو ته دلته ذکر فرمایي که چېرې تاسو الله ته سجده نه کوئ او کوم مسلمانان هم چې الله ته سجده نه کوي نو ستاسو سوري او سایې چې کوم دي نو الله ته په سجده باندې پرتې دي په ځمکو باندې وهم داخرون او دوی عاجزي کوونکي دي یعنی د دوی سوري او سایې چې کوم دي نو هغه الله ته عاجزه کوونکي دي ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض او الله ته سجده کوي څه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي من دابة لجاندارونه والملائکه او فرښتې وهم يستكبرون وهم لا يستكبرون او دوی غرور نه کوي د الله ته د سجدې نه فرښتې خو بس د الله داسې یو مخلوق ته چې هغه خو د سجدې نه اړو غرور نه کوي هغه لازمي سجده کوي دا الله حکم کې داسې هر وخت تابعداري دي باقي ګوره ځمکه اسمانونو کې چې څومره څیزونه د انور سپوږمۍ تاسو ګورئ که نه دا خیږي او کوزېږي الله ته په سجده باندې پرېږدي الله ته په سجده باندې پرېږدي او بیا دغه شانتي په حدیث مبارک کې راځي چې د انور چې کوم دی نو یعنی د عرش د لاندې دا الله ته په سجده پرېږدي او بیا د الله نه سار اجازت غواړي چې زه کوم طرف راوخېږم کله چې قیامت نافذېږي نو دی به د مغرب د طرف نه بیا راوخېږي او دا به اخري نشاني وي د دې نه پس بیا توبه نه قبلېږي او بیا که تاسو کتلي وي دي ونو ته دا ونه بلکل داسې روانوي خو چې کله اسمان ته ورسي تاسو دې ته ډېر په غور وګورئ د دې را شاخونه بیا داسې راښکته شي دا الله ته هر وخت په سجده وي تاسو ټولو حیوانانو ته وګورئ دی الله ته هر وخت په سجده او په رکوع باندې دی خوراک هم چې کوي نو د ځمکې نه کوي دی سر یو د انسان سر الله سبحانه وتعالی بره پیدا کړی دی چې دله اختیار ورکړی چې ته په خپل اختیار الله ته سجده او رکوع وکړې نور یو څیز ټول الله ځان ته ټیټ کړي دي اس ته وګوره هاتي ته وګوره غوا بیخې ته وګوره غویي او سنډا ته وګوره چیلې ګډې بیزي ته وګوره چرګانو مارغانو ته وګوره ټول ټیټ روان دي الله سبحانه وتعالی ته د ځمکې په خوله باندې خوراک کوي یو انسان دی چې د سر نه کته کوي د په لاس باندې راځي او دی خوري الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا یو سیزم د الله سبحانه وتعالی ته نه بغاوت نه کوي او الله ته سجده کوي یخافون ربهم او دوی سادي سجدي او رکوع سره یریږي د خپل رب نه من فوقهم چې د دوی د پاسه دی هغه رب ويفعلون ما يؤمرون او دوی کوي هغه څه چې دوی ته حکم کولی شي یعنی د کوم کار چې دوی ته حکم کیږي هغه دوی مني فرښتو ته چې د الله کوم حکم کیږي هغه بالکل په زر تر زر هغه کوشش کوي چې زه په دو باندې دا حکم د الله پورا کوم دغه شانت نور سپوږمۍ د الله حکم تابع دي او دوی په کوم وخت باندې چې الله ورته حکم کړی دی او وخت ولا مقرر کړی پای کې یو سکند مخکې رسته نه کیږي او حیوانات دي یعنی د الله د حکم سرکشي نه کوي ولی چې د انسان تابع دي بس تابع دي دې پر پاسه سورلیم ته هر څه په کوي یو سیزم د الله د حکم نه حکم عدولی نه کوي مگر انسان چې کله د حکم عدولی شروع کړي الله په جهنم کې واچي دای د پاره جهنم نشتا او دای د پاره جهنم دی او کچر دای د الله رضا کو او الله ته سجده وکا په خپل خوښ سره او د الله مینه سره محبت سره نو الله به بخشش کوي او جنتونو ته به بوزي اعلی مقام به ورکی او ډیر زیات خوشاله به ورکی چې هغه بیا نه ختميږي الله سبحانه وتعالى زموږ ټول نصیب کی دا د سجدي آیات تیر شو بیا ان شاء الله ټول سجده وکړو صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الله زموږ اناس ته په خپل درگاه قبول او منظور کړي مونږ ته په دې کلام الله شریف باندې عمل توفیق راکړي مونږ نه کارونه وارث تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي یا الله کړه دې معنا مفهوم تفسیر او ترجمه کې زمانه سپارتي شي دای معافیتو کې یا الله په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مونږانو مسلمانان بیماران دي شفایاب کې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چاسو شریعه جات یا رب العزت دا غي د ټول حاجتونو د خپل غیبی خزانه پوره کې د حق والا د رزق فراخ او د ټول مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې کې یا الله
زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي او دا راتلونکي منزلونه مونږ ته آسان کړي. ستا د دین په لار کې څومره جوماتونه د هر قسم د دین د خدمت لپاره ګرځي یا الله، که د الله په لار کې جهادونه کوي او که تبلیغونه کوي یا د دین طالبان دي د دین حاصلولو لپاره هجرت کړي وي یا الله ستا د دین د بچ کېدو لپاره یعنی هجرت کوي یا الله تعالی دې مدد او نصرت وکړي او ټول مسلمانانو باندې رحم کرم والا معامله ورسره وکړي. په آخر کې زموږ د عظیم الشان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله.